د ثوابه یو لیونی راغی په څادر کې تبر تاو کړی، تبر یې تاو کړی، ما ته یې ویل چې بجلیګر ملا ته یې؟ مالا او زه یم. ویلې دا لویې لویې چغې چې وهي هغه ته یې؟ مال خو زه یم. تبر یې د څادر نه راوویست، ویل دا ګورې په دې بدې کې مکم. سړی وم ډېر غټ غوندې، ویرېدم چې رښتیا دا سړی خو ماته لیونی ښکاري. ویل په دې بدې کې مکم که دې خلکو ته وویل چې جنت دی او هورې دي او غلمانان دي او پکې باغونه دي او پکې دا دي او پکې کمې، دا تقریر ستا واورېدو، نو دا تبر ګوري په دې بدې کې مکم. دا قوم او جنت جنت نوم وانه، جنت میں ټوکړې ټوکړې کړو، نشته وجود یې نشته د جنت. او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی او اور مې تازه کړی دی، خلک والا تیاراوه چې راځي. جنتونه نشته ماما. او یې جوړې دی په مخ د فراقو خو نه کړې لارې، ته په کوم دلیل زما د مینې دعوهدارې. په مخ کې دی وخو لارې نه دي جوړې کړي او دعوه زما د مینې او زما د عشق کوي. په خدای قسم چې د جنت تمه هغه خلکو هم نه کوله چې چا په پیغمبر باندې سر او مال قربان کړی. عمر فاروق د وفات په ټیم کې خدای ته سوال وکړو چې یا الله ما چې څه کړي دي په خپل دور حیات کې، ستا د پیغمبر د پاره ما کمې قربانۍ کړي او تا د پاره ما څه کړي دي، خدایه څه غواړم نه خو چې خالي راته څه ونه وی، څه غواړم نه خو چې پرې مې دې قدرې. یو صحابي دعا کوله چې خدای په جنت کې ښي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ خدای دا مال راکړي. حضور ورته وفرمایل خدای بنده دعا دا کوه چې خدای جنت ته مې نه باسي، هر څه په خپل به پکې راځي. خبره د ننه د تلو ده، ښي طرف ته سپینه ماڼۍ تاسو نو عرض مې دا و عزیزان چې انا له لحافظون، دا ټکے په 103 کتابونو کې نو. دا خصوصیت د قرآن دی چې نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن ما نازل کړی دی او زه به حفاظت کوم. نو دا حفاظت الله په خپله ذمه ځکه واغستو چې دا نظام قدرت تر قیامته پورې چلوونکی و، چونکې بل کتاب به نه راځي، بل پیغمبر به نه راځي. د دې وجې نه که بني آدم ختم شو، علما پاتې نه شو، ټول ختم شو، اوم د دې کتاب حفاظت به زه کوم. ټیک شو؟ تاسو وکته چې د کعبې حفاظت کولو والا څوک نه و چې د بادشاه فوج پې راغی او کعبه یې ورانوله، اتیان او فوج یې پې راوستو. چې راوستو چې زه دا کعبه ورانوم، چې بني آدم د کعبې حفاظت له نه و، نو د کعبې حفاظت الله په مارغانو وکړو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل. بمباري په پاس کې او هغه ابرهه چې کوم کمانډ کولو د جنګ کمانډ کولو او وتښتېد، د ده په نوم چې کوم کاڼی مارغه راوړی او ورپسې لاړ چې خلاصېږي به جنګ، تښتې به کوم خوا. دې قرآن دا ویلي لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان نجمع عظامه
انسان دا ګمان کوي چې دا زما هډوکي به بیا زه راجمع نه کړم. بلا قادرین علی ان نسوي بنانا، په خپل ذات مې دې قسمي چې دا ګوتې دې هم رانه لاندې باندې دي، داسې به دې کمپلیټ جوړ کړم ځان ته به دې